مننه ملګرو مو نن راغوښتي یو خپل ټولو مسافرونو سره مو دلته ناستی وشولو په ډېر زیات په تعداد کې مو مسافر راغلي مناسب نه ګڼو چې هغه یې تاسو ته د سکرین یا د کیمرې په نظر کې راولو هغه هم ایمو هم مجبوري دي او د هغو ملګرو هم مجبوري دي ټولو ملګرو ته دا پیغام دی چې نن شا ډېر زر به مو اسلام آباد ته ځو اسلام آباد کې مو چې کوم هم منسټران دی هغو سره به مو نستی لرو د هغو به نستو په ترو مو سفارتخانې او د سفارتخانې په ترو مو خپل پیغام کومه مسله دی دا به انشاءالله د خلیج ممالک هغه دوبۍ دی که هغه ابوظبۍ دی که هغه شارجه دی که هغه سعودیه دی هغو ته به د خپل پیغام په ډېر ښې طریقې سره استو خلیج ممالک سره دوبۍ ابوظبۍ سره متحده امارات سره د عرب ممالک سره مو د نیکونو راس نه یو ډېر ښه تعلق روان دی مو والدینو هلته ډیوټیون یې کړي دي هلته نوکریون یې کړي مو ته حلال رزق راوړی دی او اوس هم هلته مو مسافر لګیا دی هغه نه حلال رزق ګټي او دلته مو ته بچیو ته رسوي سره مو پیغام یا ټولونې مطلب هم دا دی چې خلیج ممالک چې څومره هم هلته مو خلک پراته دي هغه خلک روزګار لري نو مو هم د خلیج ممالک چې کوم مشران دي یا خلیفه دي هغو ته هم دا پیغام ورکو چې مو خلک ځپلي خلک دي ړنګ شوي خلک دي بېکوره شوي خلک دي مو په خپل علاقې کې روزګار نه لرو مو په خپل علاقې کې کارخانې نه لرو مو په خپل علاقې کې د کاروبار دپاره موقع نه لرو واحد یو دا ذریعه دی چې مو خلک عربو ته لوړ شي یو سړی دلته په تکلیف شي یو سړی دلته په مشکل شي خو د هغه سره سره دلته د ټول کاله والا چې کوم حالات دي د کاله والا رزق د کاله والا تعلیم د کاله والا صحت دا په ټول مو په مسافرو باندې ډیپینډ کې نو مو خپل منسټران ته هم چې دا خبره تاسو په خپل لیول کې هم راواخلو او مو به هم دې کې انشاءالله مثبت یو رول ادا کولو کوشش کوو سره مو چې کوم دوستانه تعلقات دي د دغو ملکونو سره دوستانه کوم ریلیشن روان دي د کلونو راهیسې نه موږ غواړو چې دا مزید هم مستحکم شي مزید هم مضبوط شي او چې د کوم خلک روان دي دغو د روکتام وشي چې کوم خلک هلته دي هغو ته د هم موقع ورکړی شي چې کار وکړي چې د کوم خلک راستولی شوي که چیرې دو بین کړي شوي یا دو دپاره کال یا 2 کاله دو باندې پابندي هم موږ غواړو چې دا پابندي د ختم کړلی شي او دغو خلکو ته د نور هم د روزګار موقع